په دې باندې موږ ټول په شریکه خبره وکړو. نن زمونږ دلته کې د راغونډېدو مقصد او اغراض و مقاصد دوه دي. یو دا چې زمونږ صوبایي کنټریکټر اسوسییشن یو اجلاس کړی په پېښور کې او په هغه اجلاس کې هغوی یو څو فیصلې کړې وي او هغه فیصلې دا دي تاسو ته اورو چې زمونږ د ټولو ټیکهدارانو به تر هغه وخته پورې بایکاټ وي د C6 کیټګرۍ نه چې په بره کوم C6 کیټګرۍ والا نه چې تر څو پورې زمونږ هغې پورې به زمونږ د دغه ټینډرونه بایکاټ وي تر څو پورې چې زمونږ دا درجه ذیل مسایل حل شوي نه وي. اولنۍ مسله ترقیاتي سکیمونو ته فنډ جاري کول. دویمه مسله بینک ګارنټي او ایډیشنل سپورټۍ مسله. دریمه د مهنګایۍ باوجود د 2017 شیډول نه جاري کول تر څو پورې چې دا شیډول نه جاري شوی د 2019 د هغې پورې به بایکاټ وي. څلورمه خبره خیبر پښتونخوا اتارټي 15% کم ټیکس مقرر کړی دی چې دا تر څو نه ختم شوی. پنځمه خبره ای بیډینګ ټینډر سیستم ختمول. ټول ټیکهداران اطلاع ورکولی شي که د صوبایي حکومت د کوم د مطالبات چې موږ بیان کړو په دې باندې غور ونه کړی شي نو ټیکهدارانو به تر هغې پورې کار بند ساتي. دا خو زموږ شو د صوبایي کابینې شرایط. اوس زموږ دویمه مسله چې ده هغه زموږ د بونیر د ټیکهدارانو د خپل د ضلعي حکومت د ممبرانو او د محکمې لکه زموږ سره چې کومې محکمې ریلیټډ دي CNW اریګیشن پبلک هیلث TMAs د دې نه زموږ څه داسې شکوې ګیلې دي او بدقسمتي دا ده چې زموږ پکار دا وه چې زموږ منتخب نمایندګان ممبران چې دي هغوی چې کله حکومت جوړ شوی پکار دا چې زموږ ټولې راغوښتې وې او د ضلعو د کنسټرکشن سره چې کومې محکمې تعلق ساتي هغې مشران یې راټول کړی وی لکه څنګه به چې په تېر شوي حکومت کې حبیب الرحمن صاحب د هرې میاشتې په ختمېدو یا د میاشتې په شروع کېدو باندې یو میټینګ د ټیکهدارانو او د محکمې دا یو ځای کوو او په هغې کې به د ټیکهدارانو شکوې شکایت هغوی به خپل کوو. بیا که د MPA به د ټیکهدار نه څه ګیلې شکوې وي هغه به یې بیانولې او د هغې حل به یې ښوده او د محکمو نه به چې که د ټیکهدارانو څه شکایتونه و نو د هغې د حل لپاره به یې تجاویز وړاندې کول. خو بدقسمتي دا ده چې زمونږ منتخب نمایندګانو تر اوسه پورې دا محسوس نه کړه چې یاره دا خلک را یو ځای کړي او د دوی مسایل حل کړي. زمونږ په هغې باندې به صدر صاحب زمونږ تفصیلي خبرو وکړي خو زمونږ د ضلعي ممبران چې دي هغوی ته دا درخواست کوو چې یاره زموږ د فنډونو مسله حل کړي. یا زموږ په دفترو کې چې کوم افسران دي هغوی کار نه کوي د هغوی سره خبره وکړي. نو زه خو دا تجویز وړاندې کوم چې موږ د صوبایي اسمبلۍ ممبران او د محکمو افسران او دا زموږ د ټیکهداران مشران دا را یو ځای کړي او په دې باندې یو میټینګ وکړي. موږ خپل تجاویز وړاندې کړو او محکمې والا خپل تجاویز وښیي. نو نور تفصیلي خبره چې زموږ صدر حاجي صاحب کوي. بونیر د ټیکهدارانو کابینټ جوړیږي الیکشن لکه چې د الیکشن په حواله خبره په دغه ظاهره تاسو چې ما کوم کاغذ درکړی هر ټیکهدار به د صوبې دفتر نه خپل کارډ وړي او پریس کلب سره زموږ دفتر دی که څوک جمع کارډونه غونډوي مثال یا د هغې نقلونه او 2000 روپۍ فارم دی چې باقاعده به په 19 تاریخ هغه موږ لره کړی دی. که تاسو پکې بل ډیټ غواړئ نو بیا به پکې درخواست ورکړو چې هغې لکه موږ نه تیارېږو. نو دغه هغې موږ ته هدایت کړي چې 19 تاریخ باندې به ستاسو د بونیر الیکشن وي د صدر او سیکرټري او کابینټ چې موږ یې صوبې سره لکه وتړو چې هغې بیا موږ ته ووړي په ټولو خبرو. بسم الله الرحمن الرحیم. ما خو چې زه په ټولو اخر کې خبره وکړم چې یاره ټول ټیکهداران راغلي چاته څه تکالیف دي چاته څه کارونه رکاو دي چاته څه فنډونه رکاو دي او چاته څه په دفترو کې مسایل دي.
خو هغه ما ته دعوت راکړو چې یاره بس ته ووایه. نو مسایل خو موږ سره ډېر زیات دي لکه تفصیل باندې چې زما نو ډېر زیات وخت به لګي څنګه چې د په مختصر انداز باندې یو جامع پالیسي موږ ته کېښوده چې یاره مسایل دي د فنډونو په حواله باندې. یقینا چې موږ د صوبایي حکومت نه دا فوري طور مطالبه کوو چې یاره کم فنډونه کم کارونو ته مختص شوي دي او یا کو نه دي مختص شوي هغې ته مختص کړئ. ځکه چې دا ټیکهدار د ډېرو مسایلو سره ما بولوزم یو دغلته یو پریس کانفرنس کړی او بیا ډېر ښه چلیدلی وم چې یاره هسې د کارونو د منظورولو د دې څه معنی نه لري لکه ګورې چې کومه دا ټوله زه هره ورځ ډي ډي سي راغواړم په دې ضلع کې زموږ ضلع کې هم ذمهوارۍ دي. نو کله چې موږ پلان پاس کولو لکه د خپلو پیسو مطابق یې پاس کوو چې بېشکه زموږ سره ټیکهداران داسې دي موږ سره نورې محکمې داسې دي چې هغه فنډ کو موږ داسې کوو لکه موږ پکې نو هره ورځ ای ډي پي پاس کولی شو هره ورځ یو شی پاس کولی شو چې شی به یې نه او لکه شی به چلیږي ټیکهدار به هم رنځېږي او لکه محکمې به هم شرمېږي او لکه ټول یو شی به رواني خو د هغې خپل سړی کوم وسایل دي د هغې مطابق لکه یو شی روغ کړي. نو یقینا چې زموږ تېر حکومتونو دلته چې کوم د اربونو روپو کارونه منظور شوي دي په هغې کې چې په د 100 کروڑو روپو کار دی په هغې کې 50 لکه روپۍ په کال کې دي. ورسره کنسلټ هم دي چې د هغې هم تنخواګانې چلیږي او سره د ټیکهدار هم لیبلیټي ده. نو لکه موږ ته مختلف مسایل دي لکه زه په دې تفصیل کې ځم یقینا چې ثابته ورځ به تېره شي. باقي ته ووایي چې یاره زموږ ایډیشنل سیکیورټۍ دي نو یو مهرباني دا وکړئ چې لکه څنګه د صوبایي حکومت نه مې دا اپیل دی او د افسرانو صاحبانو نه مې دا اپیل دی ځکه چې ټول شی خو دي راغی هغې ته وړاندې کوي که نه بعضې پالیسۍ بعضې خبرې چې ستا سره په یو دغه کې فنډ نشته او د بل د ټیکهدار د سره په کروڑونو په لکونو روپۍ هسې بند دي لکه هغه ریت هم بند کړي دي هغه هم تاسو په کار نه راولی که نه اګینسټ د هغې بیلونه پاس کړئ که نه دا سیکیورټۍ ایډیشنل خو ریلیز کړئ که نه مخکې داسې یو شی داسې و چې لکه کله به فنډ نه کله به یو خبره راله مسله به راله نو لکه اکسیانانو به داسې وکړو چې یاره زموږ نه به سیکیورټونه بیلونه پاس کړو بیا چې به کله فنډ راغی بیا به یې ته چارج کړو. نو دغه سره ضمانت کې هم موږ خراب کړي لکه اوس موږ د بینک ګارانټو په دې پسې ګرځو چې یاره هغه خپل 100 روپۍ راوباسو حکومت سره په کروڑو قرض هم دي او د هغې باوجود زموږ الټه په کروڑو روپۍ بند هم دي لکه. نو مختلفو مسایلو سره دا شکار دی. یقینا چې د هغې د ازادۍ دپاره موږ لکه هر قسمه تحریکي لکه موږ به د هغې څه ځکه رغېږو ځکه چې موږ ډایرکټ د هغې سره ریلیټډ خلک یو او هغې نه موږ متاثره کېږو او موږ سره شاته ډېر خلک متاثره کېږي. ګورې دا نه ده چې یو ټیکهدار د ټیکهدار خو به سر دومره به ورسره چې یاره لاړ به شي کراچۍ ته لاړ به شي دوبۍ ته میاشتې له خو دا خلک پسه کوي لکه خلک پسې ځي راځي شرموي ټیکهدار د ډېرو ستونزو سره په دې موجوده حالاتو کې دی. باقي موږ ته په ټي اسونو کې مسلې دي مسلې ولې نشتي لکه یا خو تاسو ټیکهداري نه کوئ یا تاسو ته مسله نشتي چې کوم ځای ته ځې لکه ټي اسونه دي روکاو دي په هغې کې لکه ستا بیلونه روکاو دي په هغې کې ستا سیکیورټۍ روکاو دي په هغې کې ستا ایډیشنل روکاو دي او هغه به د دې په پاټ باندې یو کار یو چې هغه نه کوي نو چې نه کوي نو مې زور ټیکهدار له راځي. ټیکهدار باندې د هر طرفه یو زور دی لکه په دې وخت کې هم د عوامو له طرفه چې عوامو ته هم داسې ګوري چې یاره دا ټیکهدار دی چې بس دی لوټ مار کې راوتی دی بس د بل لبه نشتي خو دلته محکمه والا دي هغه را باندې هم زور کوي خو دې خوا د نورو د قرضدارو د غاړې د هغې په موږ باندې ډېر زوري. باقي د انکم ټیکس خبره ده وچېړله زه حکومت نه دا مطالبه کوم چې انکم ټیکس زه ایگزمپټډ ایریا یم یو پله تاسو وایئ چې یاره 15 کالو دپاره موږ چوټ ورکړی دی بل پله تاسو زموږ نه 100% ټیکس په باقاعدګۍ سره اوس هم کټ کېږي د 13 کالو راسي د 15 کالو راسي کټ کېږي. نو زه حیران یم چې لکه او ریزن یې وله دا راښکلی دی چې یاره ته په دې انالیسس کې چې کېده نو انکم ټیکس په دې کې الاوډ شوی نو خو چې دا الاوډ شوی خو دا ماته یو فیسیلیټیز ده که نه نو چې تا ما له رانه کړو نو ما زما نه الټه بیا رانه کټ کې په هغه ټیکس کې نو ما ته هغه ریلیف ته کمې غاړې میلاو شو ما د یو سړی پوهه کې په دې منطق ته ما پوهه کې چې تا وایي چې ما په انالیسس کې دا حساب کړی دی نو په انالیسس کې خو بېشکه ته حساب کړی خو ما ته دا یو ریلیف میلاویږي که نه نو هغه ریلیف زموږ نه اخیستی نو اخیستی نو موږ ته هم څه اعتراض نشتی کولاو اعلان وکړی نو لکه دا نه چې لکه داسې په پټ پټونو باندې ټیکسونه نه کېږي چې کولاو ټیکس شروع شي لکه ټولو خلک په شروع کې دا خبره نشتی. باقي د ممبرانو په عدم دلچسپۍ باندې دې یو خبره وکړه
یقینا په هغې باندې زیات بحث کول نه غواړم او نه په هغې باندې مخکې اطلاع غواړم خو یو درخواست ورته ستاسو په واسطه د دې عوام د طرفه کوم او هغه سوال مې دا دی ټیکهدار له په دې حوالو باندې یو زور را روان دی چې دلته نوي ممبران صاحبان رالو تېرو ممبرانو به کارونه منظور کړي هغې ته لکه داسې ګوري چې لکه دا لکه یو شی دی لکه زه حیران یم چې هغې ته دې توقیت ورکړي هغې ته دې فنډونه ورکړي ځکه چې یا خو دې وباسي د ADP نه دا مې هم درخواست دی صوبایي حکومت ته که یې نه کول غواړئ بېشکه نوي شروع کوئ موږ به نوي شروع کړو خو هغه په دغه ځای باندې تاسو کلوز کول غواړئ مخکې مزید بول نه غواړئ نو دا مې درخواست دی لکه ممبرانو صاحبانو ته هم او صوبایي حکومت ته هم چې په دغه ځای سټاپ کوي د ټیکهدار لیبیلیټي ورکوي د ټیکهدار کم ایډیشنل سیکیورټي دغه ورکړه بس پرېږده دا خبره که نه تاسو یې لکه داسې زنګولو ټیکهدار په هغې کې په کروڑونو روپو باندې انوال دی لکه هغې په واسطه باندې نه فنډ شته نه د هغې څه دلچسپي شته نه دې ته څه اهمیت ورکوي نو دا مې درخواست دی چې یاره دا کومو ممبرانو چې کړي خو دې هم کوي یا زه کوم یا بل کوي خو کم سړی د پلار نیکه ښځه پټۍ خرڅوي چې راځي او دلته به پټۍ خرڅوي ماله به روډ راغی خو که دغه تېرو هم نه دغې خزانې نه او که را روان دی هم نه دغې خزانې نه دی نو دا مې صوبایي ممبرانو ته مې دا اپیل دی په دې یو واسطه باندې او بېشکه نوره ذمهوار خلک ته خپلې ذمهوارۍ به صحیح پوره کړي تاسو به مطمئن کړئ اگزامشن خبره خو ما هم دقه وکړه که نه د دې خلاف خو به موږ احتجاج چې یاره ته ما نه یو 7.5% سیوال یې رانه کار واخیستو یا دې رانه کش کړي نو بیا رانه اگزامشن د څه شي نه غواړئ لکه اگزامټډ خو دا ده چې یاره دغه 7.7% ته ماله واپس راکړې او لکه زه راته اگزامټډ سرټیفیکیټ راوړم لاړم انکم ټیکس ته چې هلته لکه سرټیفیکیټ ورکړو بل سر وکړو ځکه چې په هغې کې هم ډېرې پیچیدګۍ دي ګورې موږ بله ورځ کوو نو مخکې به په اسانه باندې کېده اوس هغه ځان له ډېرې زیاتې پیچیدګۍ دي چې د دې شي نه قلاره ده غواړي چې یاره زه به څه ګرځم انکم ټیکس نه به اگزامشن رالم نو حکومت ته مې دا درخواست دی چې کوم اگزامشن سرټیفیکیټونه دي چې په هغې کې هم اسانتیا راولي باندې موږ بلوزم خبره کړې ده په دې خو د ټوکو اکشن زکالو په دې خو ډي سي سره هم میلاوېږو په دې سیکرټري سره یو کمیټې روغه چې لاړ شو کینو ورسره سیکرټري صاحب ته که نه منسټر صاحب سره به کینو چې یاره کم دغه مکمل شي او د هغې کم لیمټ دی او ستا کومه معاهده ده نو یو خو د ټیکهدار په دې کې راګیر کړی دی چې 2 کالو د اګریمنټ کړی دی د 10 کالو ته ورسېدو پای کې ایکسټینشن یې نوالي هغه هم د دې په پاټ کاري که سبا په هغې کې اډیټ راشي هغه هم د دې په پاټ باندې کاري نو په هغې باندې د سیکیورټۍ نه ریلیز کوي لکه د سیکیورټۍ ته داسې ګوري لکه د دشمن په جوړ شي او دا د ټیکهدار یو پرافټ دی ګوره اخر کې دغه پروت دی نور نشته په دې کارونو کې پرافټونه ځکه چې لکه موږ هم نظام داسې راغی او نن ناستې څه خبره شته نو هغه مقابلې او هغه شی هم داسې روان دی درخواست مې دا هم دی چې دغه مقابلې هم لږې کنټرول کوي ګوره چې ته 40% دی بل پلوی ماله 2019 شیډول راکړه نو هغه ستا ډېر ته ګوري چې یاره ته 40% په دې کې ستا واره کوي نو تا له د 2019 څه کې به دې شته باندې لکه کار شروعونه کې چې دا کم کړي ګورې دا زموږ د خپلو غلطو په وجه باندې یقینا چې ټیکهداران هم ذمهواري دي حکومت هم ذمهواري لري دا انشاءالله چې څه د صوبایي حکومت زموږ مشرانو څه فیصله کړې هغه موږ ته منظور ځکه ده چې لکه خو زموږ د خیر خبره کوي چې یو شي کې پړ نشته موږ بیا ټنډر کوو موږ دوکه کوي نو ځان به د دوکې د بچاغولو دپاره انشاءالله تعالی د هغې سره بھرپور مرسته کوو هغې ته مې هم دا درخواست دی چې تاسو ګیر شئ نو راپاسئ تاسو ګیر شئ راپاسئ په خپله باندې دلته ټیکهدار خو په هر وخت باندې دغه دی لکه په مشکل کې دی په یو څیز کې دی خو چې کله هغې ګیر شي په کروڑو روپۍ ګیر شي ما ته به تکلیف شي داسې به هغه ته تکلیف شي موږ راپاسو بیا راځه خبره کوو نو انشاءالله تعالی هغې ته مې دا درخواست دی چې دا خپل کم تنظیمونه چې کوم پروګرامات چې دي کوم د حکومت سره په ډیلینګ کې خبرې کول دي هغې سره مفصله په دلیل دی ورسره بحث وکړي څه خبره خو نشته چې موږ ناجایز مطالبې زموږ خو ناجایزه مطالبه په دې کې اړوشتی نه لکه خپلې پیسې واپس غواړو انشاءالله تعالی ستاسو هم شکریه ادا کوم د میډیا والو چې عوام ته دا خبره په مفصل انداز باندې کېده ډېره مهرباني شو چې کوم سکیمونه منظور شوي نو د فنډ د نشتوالي د وجې چاله ورک آرډر ورکړی شوی دی او چاله نه دی ورکړی شوی خو په هغې باندې لا کار سټارټ نه دی څه پکې دغه شوي هم دي نوي ممبران په ځای د دې چې دوی نوې سکیمونه راوړي دغه له څه نوې ترقیاتي پروګرام جوړ کړي
په هغه زړو پسې ورپسې شوي دي او هغه کینسلي چیف منسټر ډایرکټیو پسې دغه ځای نه راوړي چې دا سکیم د دې ځای نه دې ځای ته چینج کړئ دا د دې ځای نه دې ځای ته چینج کړئ زه د دې ټول ټیکهدارۍ برادرۍ په وساطت باندې دغه خلکو ته یو اپیل کوم چې د پاره د خدای تاسو نوې منصوبې راوړئ تبدیلي راغله تبدیلي دې ته نه وایي چې خلک دې راځي او دلته کې دا زوړ شی دې بدلي خلک دې نوې څه شی دې دوی راوړي دې قوم ته دې نوې څه شی وښیي زما خو د دې ټولو ټیکهدارانو برادرانو په دغه کې دغه دی چې کچېرې په دې حالات باندې دا ټول ټیکهداران به مکمل بایکاټ کړي او موږ به د دې خلاف عدالت ته به ځو دا یو څو خبرې دا مې ستاسو په انشاءالله چې دا بنیاد به په ټپ ودرېږي او هېڅوک به یوه خښته د بلې خښتې د پاسه کښېني ترقیاتي کارونه بندوئ دا به انشاءالله بندوي والسلام علی المرسلین والحمد لله العالمین اول خو زما دا درخواست دی چې زما په خبره کې څو خبرې کوي نو زما مال تعالی ښه دی او خبره مې تعالی نه ده مونږ ملګرو چې کوم دی زما جنرال سکرټري اجمل خان خبرې وکړي او ورسره چې کوم دی صدیق الله جي صاحب خپلې خبرې وکړي رشید وکړي ورسره چې کاپټن خان هم وکړي نورو ملګرو هم وکړي او ټولې تفصیلي خبرې وشوې نو زه چې وګړي خبرې زیاتې کول نه غواړم یو خو زمونږ چې کوم دا تفصیل دی چې کوم دی د اجمل سره دی چې د صوبې دغه دی دا به ځان سره ولیکئ چې په دې خبره به زمونږ عملي اوس ده پکې یو خبره وکړه چې یعنې سیسک ټیکهدار نه د سیسک کار به چې کوم دی دا کولی شي هر ټیکهداري کولی شي د هغه غټ ټیکهداري شي خو د دې نه په پورته کار چې کوم دی اموټ پیسې چې د دې نه زیاتې د سیسک نه نو هغه نه به زمونږ بایکاټ د نن ده هغه ټنډري به نه کړو دویمه خبره ده چې دویم اجلاس به موږ راغواړو د کله د کارونو د روانو کارونو بایکاټ موږ کول غوښتو نو بیا به ټول ملګري راجمع کېږو بیا به د روانو کارونو بایکاټ کوو ښه په کلکه خو زما د خپل ملګرو ته ناست دی دې ته مې درخواست دی چې دلته راجمع شئ نو خو چې کوم دی تورې م راغوستي او خپې پرې کوئ د افسرانو نه خو چې سړی میټینګ له راغواړي نه دا کابینه راځي نه تاسو راځئ تاسو دا ووایئ چې اول خطبې راوپه تاسو نه خبر کړي دغه جان شیر تاسو څوک بغیر د درېو تر نه دی پېښور ته تللي دوه پیرې پېښور کې دغه څوک تللي ووایئ دی څوک ته خو ما ته معلوم ده بس تاسو ووایم ګوره په دې تمامو ټیکهدارانو نه یو دغه تړی دی نورولي خان تړی دی یو دغه تړی دی هلک نادر خان تړی دی یو جان شیر دوه پیرې تړی دی یو دغه سره بابړمبې تړی وی چې محمد علي کو څوک تلي دا راورته ما وویل دی زما زه به ځم شپې له دا زما پریس سیکرټري دی دا روک نه دی راغلی دا یو تن نه دی راغلی بل یو تن راغلی بیا بله ورځ چې کومه یعنې دغه شان جلوس و مظاهره وه نو هغې مظاهرې کې دا یره وه دغه ما سوال کړی د ټیکهدارانو د تنظیم متعلق خبره مه کوه د ایشوز متعلق خبره وکړه نه نه شو نه کوم ایشو خو شوه چې ټیکهدار تنظیم نه نو څه خبره وکړم تنظیم نه چې څوک ته راځي نه خبره وکړم خبره دا ده یعنې تاسو خبره کوو که دا دې ته اورم خبره دا ده چې تاسو ژوندي شئ راپاڅئ او دا یو خبره کوي موږ خو دغه خبره وکړو نور څه خبر نشته اوس خبره دا ده چې یعنې د دغه نه وروستو د دې دویم حکم کیلا چې موږ ته یعنې ښه شان په دې خبرو عمل ونه شو موږ به نور کارونه بایکاټ کوو دویمه خبره چې اوس په دې دغه باندې را کوم چې هغو ویلي دي په دې دغه باندې موږ خپل بایکاټ په حال دی انشاءالله تعالی موږ به ټنډرې نه کوو دا وړې ټنډرې چې هغو سوي دي په هغې به عمل کوو چې کومې منع کړي به هغه به بندوو موږ به خپل اتفاق قایم ساتو د نن نه وروسته موږ له دا پکار دي چې موږ یکسو شو او قرباني ورکړو موږ ته به دا هر څه اسان شي اوس پاتې شو نورې محکمې خو لا په خپل ځای حاجي صاحب خبرې وکړي او ټول وکړي د انجکشن خو دا زموږ په ډسټرکټ کې دلته خوا کې دی بیا هم زموږ نه پیسې کټ کوي موږ انجکشن راوړی نورې محکمې خو دغه نه غواړي که نه په سکیورټۍ که نه انجکشن نه غواړي او دا ډسټرکټ والا چې کوم دی زموږ نه په دې سکیورټۍ کې بیا انجکشن راوړی دا یو بل دغه دی شو ده چې هلته لاړ شي پیسې ورکړي او بیا به راشي دوی له به راشي دوی موږ له خو بیا هغه شی واپس نه راکوي نو په دې باندې موږ له پکار دي خو زما دا سوال دی چې دوه درې تنه راپاسئ په تمام ملکان کې خبره وکړو او د تمام ملکان مشران راجمع کړو او هغه لاړ شو چې ته وګرځو دلته په جرګه کار نه کېږي دلته موږ د ډیش لا نه وکړي موږ د خپل ناظم نه وکړي نایب ناظم نه وکړي چې هغه دا شی راټولي دي نو دا مهرباني وکړئ چې اوس کښېنئ زما دې خبرو نه وروستو دوه درې تنه ریبونې نه جمع کړئ سواد سره د ملکانو سره
ګیر سره خبرې وکړو او پاسو په دې پسې دا ټولې مسلې په دې باندې حل کېږي خدای زموږ هم په فریاد باندې نه حل کېږي خدای دې موږ مسلې حل کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین لکه ګوره په ټي ام ای کې ستانه نه غواړي ټي ام ای څه کیو غالبا یا زه نه پوهېږم